حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایلی دي من تمسک بسنتي عند فساد امتي د فساد زمانه د هر طرف ته سنتو پسې خنداګانی کیږي د سنتو د پرغستو دور راغله دي هر طرف ته دین پسې اهل دین پسې خندا کیږي مزاق اڑاويږي په داسې قسم حالاتو کې کو یو انسان په سنتو باندې کلکې منګولې ولګي د سنتو تابعدار شي سنت په ځان باندې مزین کی چې هر طرف ته سنت ته ګوت نیول کېږي چې د تو غوره د ټوپه په سر کړی دا یا د ګیره پرې غوسته دا یا دا ډېر د سنتو پابند راغلي دي چې کله داسې قسم حالات راشي چې د سنتو پسې خنداګانی کیږي یو بنده په سنت کلک منګولې ولګي نبی اسلام فرمایي اوس په داسې حالاتو کې په یو سنت باندې عمل کول فله اجر 100 شهید د 100 شهیدانو اجر وته الله ورکړي اوس اعتراض ورا خلک اعتراض کوي په یو سنت باندې د 100 شهیدانو اجر ولدا شهید دون آسان کار دی د کفارو سره جنگیدل آمنا سامنا کول د دین دا غلبه د پر خپل جان خپل مال خپل وینه پیش کول دا آسان کار دی دلته په یو سنت باندې دومره اجر ورکړي دا کم خلک اعتراض کوي څوک چې د احادیث منکر وي نو دا طریقه اختیار کې په حدیث باندې اعتراض وکړي زمون عام سمجھ والا عوام غریبانان چې د دین ډېر شی علم وسره نه نغې د اعتراض نه یو غلط اثر په خپل ځل کې واخلي چې واقعیا چرته شهید او چرته د یو سنت باندې د 100 شهیدانو اجر دا خو قلم نه مني د دې تبتوبه چې قران خو معنی کنه او چې قران منم ځکه دا غینه سره انکار کولی نشي نو ته وته چې په ليله القدر کې یو انسان ذره برابر عبادت وکي لک شانت قیام وکي لک شان دعا وکي ذکر اذکار وکي نو دا غي متعلق الله څه فرمایي ليله القدر خير من 1000 شهر د زرو میاشتونه د یویش په عبادت افضل دی د زرو میاشتونه د یویش په عبادت اغم ټول شپه لک ساعت پکې الله ته ودرې دی نو لک ساعت معنی د زرو میاشتونه افضل عبادت اجر ملاويږي په لک ساعت باندې نو په یو سنت باندې د 100 شهیدانو اجر نشي ورکول الله دا خو د الله خوغه ده د الله د پیغمبر خوغه ده چې د پیغمبر په خپل باندې الله کم فضیلت امت ته بیانې تا ته ولې تکلیف ته دینا او ته خدان باندې الله مقیاس کا وکنه اوس کو ما ته سو کوی چې بھئی چې دا یو دیوال د لخه جوما او مال بجی 5 کروڑ روپے راکې نو زه انسان نه غوستري نو زه به وسروس پورا غوېمې کوم چې دومره پیسې خو نه کیږي زیات نه زیات 15000 روپے به تر زیات خو نه کیږي خو الته ورکون کې څوک دی زمو ستاره دی خالق كل شيء دی علیم بذات الصدور دی على كل شيء قدير دی چې په ورکړې سره دغه خزانه نه خالی کیږي نو که هغه چاته زیات انعام د ورکړې بیان کوي نو په زیات ورکول سره دغه په خزانو کې کمی نه راځي دا قسم اعتراض په حدیث باندې نه کې